لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. سورة النساء پنځمه پارا شپږشتم نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د حلال او د حرام وضاحت شو، مسله د حلال او د حرام بیان شو. په دې رکوع کې هم الله پاک د حلال او د حرام وضاحت فرمایي. الله جل شانه فرمایي چې زه غواړم چې تاسو ته د مخکنو پیغمبرانو او د نیکانو لاره وښیم، د هغې طریقې او حالات تاسو ته بیان کړم. د پاره دی چې تاسو د مخکې خلکو د هغې په دغې صحیح طریقو باندې روان شي او د هغې په دغې نیکۍ کې تقلید وکړئ. او الله پاک په تاسو باندې خپل خاص رحمت نازل کی. بل الله پاک غواړي چې تاسو ګناهونه معاف کی، په تاسو باندې خپل رحمت نازل کی. لیکن کافران او د خواهشات متبعین دا غواړي چې تاسو د دین اسلام نه لري کی، د الله رب العالمین د عبادت نه تاسو لري کی او د خپل خواهشات تاسو تابع وګرځي. په مخکې آیاتونو کې د نکاح متعلق الله پاک احکامات بیان کړل چې دا احکامات یوازې ستاسو د پاره نه دي، بلکې مخکنو پیغمبرانو د پاره هم دغه رنګې احکامات او هغې د الله پاک په احکاماتو باندې عمل کړو، نو تاسو هم د هغې په طریقه باندې ژوند تیر کړئ. او کوم کسان چې زناکار دي او د خپلو خواهشاتو تابعدار دي، هغې کوشش کوي چې د حلال او د حرام، د جائز او د ناجائز د دې د تمیز ختم کی او تاسو د هغې د دې خواهشاتو تابعدار شي. بلکې دا ملحدین او د دین نه بیزاره خلک کوشش کول غواړي چې نکاحونه چې یو جائز عمل دی دا تاسو ته ګران کی او د نکاحونه د مسلمانانو په معاشره کې او په عامه دنیا کې دا ختم شي او زنانو ته مکمل د جائز او د ناجائز دا تمیز ختم کی. لکه څنګه چې د انګریزانو په یورپی ملکونو کې د جائز او د ناجائز تمیز ختم دی، څنګه چې د دغه انګریزانو او د مغربي ملکونو په معاشره کې زنانا د یو مال په حیثیت باندې ګڼل شي، څنګه چې مال کې شراکت جائز وي، نو په دغه مغربي ملکونو کې هم د دین نه بیزاره خلک دوی د زنانو په باره کې هم دغه شان سوچ او فکر لري او د زنانو سره هم داسې رویه چلی څنګه چې د عام مال سره چلی. په مال کې شرکت جائز دی، دغه شان دا د دین نه بیزاره خلک دی په زنانه کې هم شرکت عیب نه ګڼي. د دې زنانه که دنیا کې هر چا سره تعلقات قائمي، نو په معاشره د دغه خلکو کې داسې ګناه او عیب نه ګڼل کېږي. او عام طور زمنګ د مسلمانانو په معاشره کې هم هغه خلک چې دغه یورپی ملکونو او د مغربي ملکونو داغي تابعدار دي او داغي تالسټ دي او داغي د ترقې خواهشمند دي، ناغي هم دا غواړي
چې څنګه د کافرانو په ملکونو کې زنانو ته د جایز ناجایز تمیز نشتا، دغه شان تمیز د مسلمانانو په معاشره کې هم ختم شي. کوشش دا کوي چې کم کار جایز ناجایز تمیز پیدا کی، دا تمیز ختم کی. څنګه چې دا یورپی ملکونو کې د زنانو د پاره ازادي د جایز ناجایز مکمل ختمه ده او ازادي د وته، دغه شان دی غواړي چې مسلمانانو په معاشره کې دا ختم شي. څنګه چې د انګريزانو یورپی ملکونو کې که زنانه چا سره بدفعلیو کې او زناو کې عیب نه ګڼل کېږي، نو دا د یورپ تالیست او داغي متبعین د مسلمانانو په معاشره کې د جایز او د ناجایز یعنی د حرام او د تعلقات د ختمولو چې کوم کوشش تیغه کوي چې د مسلمانانو په معاشره کې د ازادي راشي. او عموما د مسلمانانو په ملکونو کې هم هغه خلک چې هغه د انګريزانو درسونه ویلي دي، د کفارو درسونه ویلي دي، د هغه په یونیورسيټو کالجونو کې تعلیمونه کړی دي، نو د هغه ذهن او سوچ هم دا دی چې نکاح څه ضروري عمل نه دی. که نکاح کېو که نه کې، خپل شوق او خپل ضرورت په جایز ناجایز طریقې دواړو ته اختیار دی. د دې خلکو په ذهنیت باندې د شیطان غلبه ده. او عموما تاسو موږ مسلمانان ګورو چې زمونږ د مسلمانانو په معاشره کې د دین بے قدری، د علماء بے قدری، د نیکانو بے قدری، د صحابه کرامو بے قدری او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بے قدری د هغه خلق عموما کوي چې هغه د انګريزانو او د یورپی ملکونو په یونیورسيټو کالجونو کې تعلیمونه کړی وي، نو د هغه په ذهن کې داوي چې د دې تمیز د پاره خدمت کوونکي د جایز او د ناجایز دا علما دي، دا نیکان خلق دي، مدرسې دي، جماعتونه دي، د مسلمانانو عبادت خانه دي، په دې کې دا تعلیم ملاويږي چې دا کار جایز دي او دا ناجایز دي. نو دا کافران او دا انګريزانو چې کم تالیست نام نهاد مسلمانان دي، ناغي په دې باندې کوشش کوي چې د مسلمان په معاشره کې د جایز او د ناجایز دا تمیز ختم کی. لیکن الله پاک غواړي چې په تاسو باندې خپل رحمت نازل کی. بل الله جل شانه فرمایي چې په تاسو باندې ما تخفیف راوستو، خصوصا د نکاح په معاملې کې تاسو باندې ما بوج وانه چو، په تاسو باندې ما اسانی راوستله، جایز ناجایز میں تواضح کړل، خاص شرایط مطابق کچره تاسو نکاح وکي د الله رب العالمین د رضا لپاره، نو پدې کې تاسو لپاره اسانیم ده، پدې کې تاسو ضرورتم پوره کیږي او پدې کې تاسو لپاره اجر او ثواب هم ملاويږي. نور د عموم په لحاظ سره انسان دا پیدا شوی کمزور دی، دا د مشقتونو د احکام شاقه برداشت نشي کولی، څنګه چې په مخ کې خلکو باندې ګران ګران احکاماتو د نبی عليه الصلاه والسلام په امت باندې الله جل شانه ګران ګران احکامات لازم نکړل. بل د نکاح اجازه درکو، کبل فرض د نکاح هم اجازت نوي، نو بیا مسلمانانو ته ډېر زیات مشقت او تکلیف الله پاک د رحم او د احسان معاملې وکړه. بیا الله پاک فرمایي چې تاسو په خپل منځ کې کوشش کوئ چې د جایز او د ناجایز د مال په لحاظ سره هم تمیز پیدا کړئ. خپل مالونه د بل مسلمان مال په جایز او په حق طریقې سره استعمالوي، په حق طریقې سره وسلوي، په ناجایز طریقې سره تاسو خپل مالونه او د یو بل مسلمان مال تاسو ما استعمالوي او ما حاصلوي. او بل چا چې دا کار وکړو په نه حق طریقې سره د بل مسلمان مال خوړو، د بل مسلمان جان واقعستو، بل مسلمان قتل کو، د بل مسلمان نے مال غلا کړو، د بل مسلمان نے په رشوت سره، په جواره سره، په سود سره، په غلا سره، په غصب سره او دا شان په نور ناجایز طریقې یعنی دوکې سره او په دروغ سره، په دغه ناجایز طریقې سره تاسو د بل مسلمان نه مال وصول کړئ، نو ستاسو لپاره به انجام په آخرت کې د جهنم اور وي. او بل الله پاک فرمایي کچره تاسو ګناهونو کبیرونه ځان اوساتئ، نو زه به تاسو واړو ګناهونه تاسو ته معاف کړم او تاسو ته به د عزت ځای درکم، د عزت په ځای کې به تاسو داخل کوم. په دې کې یو مسله ذهن کې یاد وساتو، یو عقیده او مسله د اهل سنت والجماعه سلور مذهب مسلمانانو ده او یو د معتزله ده.
معتزله وی چې کوم انسان بد عمل وکړو په الله باندې لازم ورچې د سزا ورکي او کوم انسان چې د ګناهونو کبیره او نه ځان وساتو په الله لازم ده چې واړه ګناهونه د انسان ته معاف کړي. دا د معتزله مسلک دی او د اهلسنه والجماعه مسلک او موقف دا دی که په کبیره باندې الله پاک سزا ورکړي امت اختیار دی او که الله پاک ورته معافي کوي د الله پاک اختیار دی. الله جل شانه مجبورا نه دی په نیکۍ باندې د نیکۍ په ثواب ورکولو او د ګناه په سزا ورکولو باندې الله رب العالمین مجبوره نه دی بلکې دا الله خوښه ده یو انسان ته په وړو ګناهونو سزا ورکړي الله ته اختیار دی او که یو انسان ته الله پاک غټ غټ ګناهونه معاف کوي د الله پاک اختیار دی. بیا الله پاک فرمایي چې تاسو د کبایر نه ځان وساتئ. نو د ګناه کبیره په باره کې اگر چې کتابونو ډیر تفصیل لیکل دي چې کبایر څومره دي مختصرا دا غینه د ګناه کبیرهونه د مور پلار نافرمانی دا ګناه کبیره ده دروغ ویل ګناه کبیره ده قتل کول دا ګناه کبیره ده زنا کول دا ګناه کبیره ده د یتیم مال خول ګناه کبیره ده جادو سحر کول ګناه کبیره ده په دروغ باندې گواهی ورکول ګناه کبیره ده په جهاد کې تختیدل ګناه کبیره ده د خپل اولاد قتل کول دا ګناه کبیره ده په بل مسلمان باندې بهتان لګول دا ګناه کبیره ده. دا یو څو ګناهونه د امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب بخاری شریف کې ذکر کړی دي. د دې نه علاوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې کوم انسان دو منځونه په یو ځای باندې په یو وخت کې وکړي نو دا منځونه یو ځای کول دا هم ګناه کبیره ده. مسلمان ته پکار دی چې په خپل وخت کې منځ کوي او یو انسان دی یو وخت د مازیګر دی او بل وخت د ماسپخین دی او دواړه منځونه په ماسپخین کې کوي کبیره ده دواړه منځونه په مازیګر کې کوي کبیره ده نه ماسپخین وخت به د ماسپخین مانځه د پاره او د مازیګر مانځه د پاره خپل جدا وخت دی دا شان د ماښام ماسوتن د پاره خپل جدا وخت دی. الله پاک فرمایي چې تاسو د ګناهونو کبیرونه ځان وساتئ. بل په دې آیات کې الله جل شانه فرمایي چې تاسو تمنا بغیر اختیاري امور باندې مکوئ. مسله دا سوا حضرت ام سلمہ رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي ام سلمہ رضی الله عنها هغه فرمایل کاش چې منګه سړی وي نو منګ به ډېر زیات عبادت کړی وي لیکن منګه زنانه یو منګ د نارینهونه عملونو کې ډېر زیات ورسته یو. الله پاک د آیاتون نازل کړل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضکم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. په دې باندې تمنا مکوئ چاته الله پاک څه فضیلت ورکړي دي چاته نه دی ورکړي. یعنی یو انسان الله پاک زنانه پیدا کړی دي او بل انسان الله پاک نارینه پیدا کړی دي نو پدې کې تاسو دې بل جنس څخه پکېږئ ما تمنا د دې مکوئ ځکه پدې کې تاسو تمنا نه چلیږي. البته تاسو په اعمالو کې هغه څه چې باید کې تغییر راځي نو پاره کې تاسو تمنا او دعاګانې غوښتې شي لکه انسان دی الله پاک هغه ته عزت ورکړي نو تاسو د عزت سوال د الله نه کول شي. یو انسان دی الله پاک ته علم ورکړي دي تاسو د الله نه د علم سوال کول شي نو پدې کې تاسو خپل مهنت او کوشش کوئ چې علم حاصل کړئ. بیا الله جل شانه فرمای ولکل جعلنا موالیا مما ترك الوالدان والاقربون. هر چا د پاره د میراث وړونکو موجود دي کمور پلار وته سپری خودل رشتہ دارانو پری خودل پاکه دوی د پاره حق موجود دي. البته کسان چې هغه سره تاسو اخوت او بایچاره ورولي قائم کړی وي ناغیم تاسو میراث وړي شي لیکن دا په هغه وخت کې چې آیت د میراث نو نازل شوی. کله چې آیت د میراث نازل شو نو دا آیت منسوخ وګرځیدو نو اوس به هغه خلک چې هغه سره ورولي قائم شوی وي هغه ته په میراث کې حصہ نه ملاويږي. الله پاک فرمایي یرید الله لیبین لكم غواړي الله پاک چې بیان کی تاسو ته ويهديكم او اخی تاسو ته سنن الذين من قبلكم لارې د کسانو چې هغه تیر شوي دي مخکې تاسو نه ويتوب علیکم او رحمت نازل کړي الله پاک په تاسو باندې
یعنی مخکې کم نیکان خلق پیغمبران تیر شوي دي د هغې حالات تاسو ته بیان کړي چې تاسو هغې پسې روان شئ او الله پاک خپل رحمت په تاسو نازل کړي. والله علیم حکیم، او الله پاک ذات علم او حکمت والا ذات دی. والله یرید، او الله پاک غواړي ان یتوب علیکم چې رحمت نازل کړي په تاسو باندې. ويريد الذين يتبعون الشهوات، او غواړي کسان چې هغې تابعداري کوي د خپلو خواهشاتو، ان تمیلو دا چې تاسو کاږه کوي میلا عظیما، چې تاسو کاږه شي په کږېدو لویو سره. دی تاسو کږئ د دین اسلام نه، د الله پاک د بندګۍ نه، نو دی تاسو بېلارې کوي او الله پاک تاسو باندې خپل رحمت امید لري. یرید الله ان یخفف عنکم، غواړي الله پاک چې تخفیف وکړي په تاسو باندې. وخلق الانسان ضعیفا، او پیدا کړی شوی انسان ضعیفا کمزوري د فطرت په لحاظ سره. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تاسو مخوري خپل مالونه په خپل منځ کې په ناجایز طریقې سره، په دوکې سره، په غلا سره، په رشوت سره، په سود سره، په دروغو سره، په غلا سره، په غصب سره. دې طریقو سره تاسو په ناجایز طریقې سره خپل مالونه په خپل منځ کې مخورئ. الا ان تكون تجارة عن تراض منکم، مگر دا چې وي ستاسو دا مال حاصلول په طریقې د تجارت د رضامندۍ ستاسو د طرف نه، تجارت وي او پکې ستاسو رضامندي وي، بیا استعمالول شي. ولا تقتلوا انفسکم، او تاسو مقتل کې خپل ځانونه، یعنی خودکشي تاسو مکوئ. خودکشي کول حرام او ناروا عمل دی. یا تاسو بل مسلمان مقتل کوي چې تاسو پکې خپل ځانونه په قصاص کې مړ کړئ. ان الله کان بكم رحیما، بشک الله پاک دی په تاسو باندې مهربان. ومن يفعل ذلك عدوانا، او هغه څوک چې وکړي دا کار، یعنی په ناجایز طریقې سره مال د بل چا وخوري یا بل مسلمان قتل کړي، عدوانا په زیاتی سره، و ظلمن او په ظلم سره. فسوف نصلیه نارا، پس زرد چې موږ به داخل کو د انسان لرا جهنم اورته. وکان ذلک علی الله یسیرا، او د دا کار په الله پاک باندې آسان. ان تجتنبوا کبائر، کچره تاسو ځان او ساتي د ګناهی کبیرین، د لوی ګناهونو نه. ما تنهون عنه، هغه چې تاسو ته منع کړی شوی، نو کفر عنکم سیئاتکم، من بلری کو تاسو نواله ګناهونه تاسو، معاف بکو تاسو ته. وندخلکم مدخلا کریما، او من بداخل کو تاسو په داخله ولو د عزت سره، یعنی داسې ځای ته به تاسو داخل کو چې هغه د عزت مقام دی. ولا تتمنوا ما فضل الله به، او تاسو تمنا مکوئ په کار کې چې الله پاک فضیلت ورکړي دی په هغې سره. بعضکم علی بعض، بعض ستاسو ته په بعضې باندې. للرجال نصیب، د سړو د پاره حصه د مما د هغه څه اکتسبو چې دوی کم کړي وي. وللنساء نصیب، او د زنانو د پاره حصه د ثوابونو ده مما د هغه څه اکتسبنه چې دوی کم اعمال نیکې کړي. واسألوا الله من فضلی، تاسو سوال کوئ د الله پاک نه د فضل داغو. ان الله کان بكل شیء علیما، بېشک الله پاک دی په هر څیز باندې پی. ولکل جعلنا موالیا، او د هر څیز د پاره موږ ګرځولي دي موالیا، وارثان مما دا غسنا ترکل والدان چې پریخي مور پلار، والاقربون او رشتہ دارانو. والذین عقدت ایمانکم، او کسان عقدت ایمانکم چې تاسو کړي دی هغې سره مضبوط قسمونه. فآتوهم نصیبهم، پس تاسو ورکړئ دوی ته د دوی حصه. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، بشک الله پاک په هر څیز باندې ګواه دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.